بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، د ټولو نه اول سوال چې موږ دنیا ته څه دپاره راغلي یو، نو دا خو هر چاته پته ده. د یو ښایسته او ښکلي شاندار آخرت جوړولو دپاره راغلي یو. کوم انسان چې په دې نیت باندې په دنیا کې ژوند تیرولو کوشش کوي، الله پاک ول دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي. زه غواړم چې همیشه ځوان وې، داسې خو نشي کېدی کنه. یا په خپله مرضی نه زه راغلی یم، نه په خپله مرضی ژوند تیروم، او نه په خپله مرضی، مطلب دا دی د دنیا نظم. عزتمندو، په قرآن شریف کې الله پاک فرمایي چې 5 کارونه داسې دي چې زما نه علاوه نور مخلوق ته د هغې هېڅ پته نشته. او هغه څه دي؟ په سورې لقمان کې آخري آیات، ان الله عنده علم الساعه، د الله نه علاوه بل چاته پته نشته چې قیامت په کله راځي. او وینزل الغیث، او د باران چې کم ځای به باراني، څومره به رزق په څومره د چا په نصیب کې به څه صحیح. او عزتمندو، یعنی د مور په ګېډه کې مطلب دا دی، لکه مختصر زه تاسو ته ووایم، فرعون دی، نمرود دی، او یا رابعه بصري ده. یعنی ښه انسان دی، بد دی، په دنیا کې عمر څومره دی، څه به کوي، خلکو ته به څه پیدا نقصاني، دا د قیامته پورې انسان ته پته نشي لګېدی، دا الله ته پته ده. او مطلب دا دی د انسان رزق څومره دی او د کم ځای نه دی، دا الله ته پته ده. او بیا د انسان مرګ چې دی، یعنی کله مرګ دی، کوم ځای دی، دا هم الله ته پته ده. عزتمندو، د حضرت علي رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړو زما په دنیا کې څومره اختیار دی، نو هغه ورته وفرمایل چې یو خپه چوته کړه، او بیا چې خپه چوته کړه بل خپه چوته کړه. نو هغه ورته ویل چې یاره بل خپه نشم چوتولی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ستا هم په دنیا کې دومره اختیار دی. د انسان سره څومره اختیار دی عزتمندو. الله پاک په مخلوقاتو کې واحد انسان، یعنی داسې مخلوق پیدا کړی دی چې هغه ته په دنیا کې د خپل ځان د استعمال هم پته ده، او د نور مخلوق ته استعمال ورته هم پته ده. لکه مثلا هوای په استعمال کې ده، ځنګلات په استعمال کې دي، اوبه په استعمال کې دي، څاروي په استعمال کې دي، او حتی چې منظرې په استعمال کې دي عزتمندو. او د دین علاوه یعنی نور مخلوق چې دی هغه ته هیڅ پته نشتی. مطلب سپی ته پته نشته چې یاره دا اس زما په څه استعمال کې راتلی شي، یا اس ته پته نشتی چې مطلب دا زما څه استعمال دی په دنیا کې، او پیشو زما په څه استعمال کې راتلی شي. یعنی دا استعمال الله پاک چې دی دا صرف انسان ته ښودلی دی. عزتمندو، انسان هغه واحد مخلوق دی چې الله والا دا شعور ورکړی دی. یعنی ځکه خو الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي فالهمها فجورها وتقواها. یعنی واحد دا آیات دی چې مخکې ته الله پاک قسمونه خوړلي دي چې یعنی الهام کړی دی ما په انسان باندې، یعنی د ښه او د بد، د ښه او د بد فرق مې انسان ته یعنی ښوولی دی د پیدایشي. یعنی په انسان کې پیدایش سره دا خاصیت غورځولی شوی دی، او په خټه او په رګ کې د انسان چې دی دا اچولی شوی دی. د نور مخلوق په نسبت مثلا په دنیا کې په سونو مذهبونه دي او په سونو ملکونه دي، هر نسل والا او هر مذهب والا کس چې دی دا بیمانی نه خوښوي، ایمانداري خوښوي، او مطلب دا دی قتل د چا نه خوښوي، او دغسې نور غلط کارونه، دروغ نه خوښوي، رښتیا خوښوي عزتمندو، او ظلم نه خوښوي. نو عزتمندو، دا الله پاک د انسان د پیدایش سره دا سیزونه په انسان کې پیدا کړي دي. الله پاک خو ځکه فرمایي چې دا سیزونه ما تعالی درکړي دي، نو ته ما دنیا ته رالیږلی د دې سیزونو سره، او تا ته یعنی ستا خپل استعمال او د ټولې دنیا په کار د راوستو استعمال چې دی تا ته معلوم دی. نو ځکه الله پاک چې دی فرمایي قد افلح من زکاها، یعنی چا چې خپل نفس پاک کړو نو دی کامیاب شو په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. وقد خاب من دساها، او که نفس دې دغسې پرېښودو نو برباد دې کړو. یعنی د آخرت ته ژوند سره سره د دنیا ژوند، یعنی په دې دوه خبرو عالمانو ډېر غټ تفسیرونه لیکلي. دا الله پاک چې دا کم 2 آیاتونه دي، الله پاک چې انسان ته یعنی دا 2 خبرې کړي دي چې چا چې خپل ځان وپېژندو نو دا کامیاب دی، او چا چې ځان ونه پېژندو دی ناکامه دی. عزتمندو، د نفس تزکیه چې دا یعنی پاکوالی څه دی؟ نفس د هر هغه څیز نه بچ ساتل چې هغه چې دی د ګناه کار. عزتمندو، یعنی
پردی زنانه را روانه ده تا نظر ښکته کو. عزتمندو نبی اسلام به همیشه دغه چې دی نظرونه چې دي عزتمندو دا به همیشه ښکته وو. همیشه چې د چا نظرونه ښکته وي عزتمندو دا به همیشه کامیاب او خوشحاله ژوند تیری. د لاسو مطلب دا دی ګناه څه کار دی هغه موږ ونه کړو، د غوږونو څه کار دی دا موږ ونه کړو. یعنې هر سړی عزتمندو ښه پوه دی. جوماتونه نن سبا په هر کلي کې ښکلي ښکلي جوماتونه دي، ښه منځونه خلک کوي، علمونه چې دی ډېر زیات عالمان نن سبا راوځي. عزتمندو کمی د څه شي دی؟ د عمل کمی دی. عزتمندو هر چاته علم دی. په فیسبوک کې کولاو کې هر سړی چې دی فلسفي دی، هر سړی مطلب دا دی پوره د علم خبرې کوي. خو عزتمندو کله چې مونږ مړی وشي په مقبره کې ناست یو نو مطلب دا دی که یو عالم لګیایي او څه خبرې د نصیحت کوي نو دوه کسان لګیا به یې غوږ به نږدي، ځانه به یې بیه شروع کړي. او که قبر کني نو د دنیا ګپ شپ به لګوي. عزتمندو هغه یره زمونږ ختمه شوې ده. زما دې په خدای قسمي لکه ایمان چې مونږ څومره مطالعه وکړو او ما په خپله څومره مطالعه وکړه، ایمان چې دی دا یرې ته وایي. په زړه کې چې د الله نه څومره یری دومره دغه سړی ایماندار وي. هسې که فرض که مونږ پوره کورسونه وکړو او مطلب دا د علم د دنیا حاصل کو، د آخرت حاصل کو، خو چې مونږ پې عمل نه کوو او د الله یره زمونږ په زړه کې نه وي او مطلب دا د ظلم نه مونږ ځان بچ نه ساتو، د خپل ښځې سره مونږ ښه تعلق وي، د بچو سره زمونږ ښه تعلق وي، د ګاونډي سره زمونږ ښه تعلق وي، په معاشره کې مونږ دروغ نه وایو، د چا سره لوز وکړو هغه پوره کوو. مطلب دا دی د قسمونو نه په کاروبار کې په دې څیزونو کې ځان ساتو او په الله باندې د رزق وعده چې کوم الله کړي د هغه پوره زمونږ یقیني چې یاره رزق چې دی دا زما په اسمان کې دی په ځمکه نه دی. عزتمندو دا معاشره به ښایسته شي، دنیا به هم ښایسته شي، آخرت به هم ښایسته شي. او مطلب دا دی زمونږ زړه به په خپله مطلب دا دی مطمئن شي او مطلب دا دی زمونږ زړه به خوشحاله وي. د دې ګولو د استعمال به ختم شي، شرونه او دا فسادونه غویمې دا به ختم شي. عزتمندو نو د عمل نه یعنی پکار ده چې مونږه پوره عمل وکړو، په دې دنیا کې مونږ د پابندۍ ژوند تیر کړو او د دنیا د ګټې سره سره د آخرت ګټه مونږ ټولو ته معلومه ده، د هغې دپاره کوشش شروع کړو. عزتمندو نو مونږ به د کامیاب ژوند به انشاءالله مونږ تیرو. الله دې پې ماته او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي.